أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. دې آیت مبارکه کې ده مشرکین په ژبه باندې د کائنات د نظام او د کارونو د تدبیر د کولو اقرار او د هغو منل ذکر کیږي، چونکه مشرکین چې کوم الله سره شرک کوي نو د هغو مختلف قسمونه دي، خو تقریبا عام مشرکین چې هغه نعوذ بالله الله سره شریکان جوړي، فرشتي، انبیاء، اولیاء یا د الله نور مخلوق، خدا بعضی کارونه چې دي دا کارونه هغه مني چې د دې کوونکې الله تبارک وتعالی دی او د دې اختیار الله سره دی. نو هغه کې من جمله د مخلوق پیدایش دی چې دا مخلوق چا پیدا کړ دی، اسمانونه او ځمکه چا پیدا کړ دي، دا انسان، جن، فرشتي د چا پیدا کړ دي. نو مشرکین هم دا مني چې د الله پیدا کړ دي، او بیا مشرکین دا هم مني چې رزق ورکول ولا الله دی، لیکن بعضی معبودان باطله چې دو الله سره کوم شریک کړ دي نو دو د بعضی کارونو د اختیاراتو قائل دي، چې دی بعضی نعوذ بالله بوتان شتل یا شجر او حجر ګټي او بوټي دي یا انسانان دي یا پیریان دي یا فرشتي دي. نو په دې کې دا مشرکین دعوه کوي چې نعوذ بالله الله دونه اختیارات ورکړي دي، دا د الله نائبین دي او الله تبارک وتعالی دا خپل قائم مقام ګرځول دي نعوذ بالله، او دوسره د الله بعضی اختیارات موجود دي. نو په دې آیتونو کې د یو څو خبرو تپوس دی مشرکینو نه، او د هغه خبرو اقرار مشرکین هم کوي چې دا کارونه الله رب العزت کوي، د دې کارونو کول ولا الله رب العزت دی. قل من يرزقكم من السماء والارض، زما محبوب صلی الله علیه وسلم ته دې مشرکینو نه تپوس وکړه چې اسمانونو او ځمکه کې رزق څوک ورکوي، د رزق تقسیمولو والا ذات څوک دی، مخلوق ته رسول والا ذات څوک دی. حدیث کې راځي وی دا رزق انسان له داسې لټي لکه څنګه چې دا مرګ انسان له لټي. د انسان چې کوم ځکه رزق وي، کومه دانه وي، کومه نوړی وي، دا انسان هغې ته ځان رسي او هغه رزق انسان ته ځان رسي او دا د ته حاصلېږي. او چې کوم څیز د انسان رزق کې نه او دا انسان هغې پسې لاس او خپې وي او د منډې او تړلې کوي او د محنتونه او کوششونه کوي، خو چې هغه د ده په رزق کې نه نو هغه ده ته نشي حاصلېدلی. او چې کوم څیز د ده په رزق کې وي نو که هغې پسې دی لږ مشقت وکړي نو هغه بیا ده ته حاصلېږي، که مشقت نه هم وکړي بیا هم ده ته حاصلېږي. نو رزق د الله په ذمه دی او رازق د مخلوق الله دی، په دې صفت کې الله سره بل څوک شریک نشته. دویم اما یملک السمع والابصار، د غوږونو او د سترګو مالک څوک دی؟ لکه دا سترګو سره انسان لیدل کوي او غوږونو سره لیدل کوي، د دې اختیار چا سره دی؟ د دې اختیار صرف او صرف الله سره دی. کله یې خوښه شله د سړي نظر به کم کړي، کله یې خوښه شله ړوند به کړي، کله یې خوښه شله سړی به لږ کوڼ کړي او کله یې خوښه شله بالکل به یې کوڼ کړي، څه به نه اوري. په دې باندې الله قادر دی او د دې اختیار الله سره دی. بعضې خلک موږ چې هغه نابینۍ د لیدلو هغه طاقت او که هغه د پوره دنیا په دې هسپتالونو باندې وګرځي، د پوره دنیا ډاکټران
یو شي او د هغې دپاره سوچ او فکر وکړي او د پوره دنیا چې کومه مشینري د هغه پکې استعمال شي او کوم د دنیا دعاګانې دي هغه پکې استعمال شي د ده هغه بینایي چې د واپس کولی نه شي د ده د سترګو نظر ده ته راویستی نه شي یا یو سړی کونی نو د دغه کونوالی د دنیا ډاکټران نشي ختمولی د دنیا هسپتالونه نشي ختمولی د دې د کونوالي راویستو والا او د ختمولو والا ذات د الله دی د ړوندوالي راویستو والا او د ختمولو والا ذات د الله رب العزت دی او په دې باندې الله قادر دی او دا د الله په اختیار کې دی ومن یخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي او څوک دی چې هغه د ژوندي نه مړ پیدا کوي او د مړ نه ژوندی پیدا کوي دا د الله رب العزت لوی صفت دی الله رب العزت خو خالق دی د ژوندي نه ژوندی پیدا کوي خو الله داسې خالق دی چې هغه د مړ نه ژوندی پیدا کوي او د ژوندي نه مړ پیدا کوي او د دې آسان مثال دی لکه نطفه ده انسان د ناپاکې قطرې نه الله پیدا کړی هغه نطفه چې ده هغه ناپاک قطره چې ده هغه بیجان ده هغه مړه ده خو د هغه ناپاک قطرې نه الله ژوندی انسان پیدا کړ او بیا دغه نطفه دا قطره چې ده دا د انسان نه پیدا کېږي د انسان د بدن نه پیدا کېږي نو د ژوندي نه الله مړ پیدا کوي د مړ نه ژوندی بیا سړی وګوري دي هګۍ ته هګۍ مړه ده او دین الله رب العزت ژوندی چوزه پیدا کوي او د چرګ چې د ژوندی ده الله د دې نه مړه هګۍ پیدا کوي کله کله مور ژوندی وي او د هغې نه الله رب العزت مړ بچی پیدا کوي کله کله بچی ژوندی پیدا شي مور یې مړه شي او د دین په اعتبار سره چې مؤمن دی مؤمن لا مثال ورکول کېږي ژوندي سره او کافر له مثال ورکول کېږي مړ سره نو الله رب العزت د کافر نه مسلمان پیدا کوي او د مسلمان نه کافر پیدا کوي نوح علیه السلام د الله جلیل القدر پیغمبر دی مؤمن دی خو د هغه زوی کنعان چې دی هغه کافر دی د نوح علیه السلام نه الله رب العزت کافر پیدا کړ او ابو جهل کافر دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جانی دشمن دی هغه الله رب العزت اکرمه رضی الله تعالی عنہ هغه ژوندی پیدا کړ لکه مسلمان دی مؤمن دی نو الله د ژوندي نه مړ پیدا کوي د مړ نه ژوندی دا د پیدا کولو والا صفت د الله رب العزت دی بل څوک مخلوق له پیدایش ژوند نشي ورکولی او دا بیا لوی صفت دی چې د مړ نه ژوندی پیدا کوي د ژوندي نه مړ ومن یدبر الامر او د ټولو کارونو تدبیر څوک کوي په کائنات کې انقلابات راځي بارانونه ورېږي شین کېږي شپه اوږدېږي او ورځ لنډېږي ورځ اوږدېږي او شپه لنډېږي موسم د یخ ختمېږي اوړی راځي او اوړی ختمېږي او یخ راځي خزان او بهار راځي نور او سپوږمۍ چلیږي ستوري راځي دا انقلابات دي د اوبو چشمې جاری کېږي مختلف انقلابات راځي جوار او غنم مختلفو موقعو باندې مختلفو زمانو کې پیدا کېږي میوې پیدا کېږي فصلونه پیدا کېږي نو دا انقلابات څوک راولي او د دې تدبیرونه څوک کوي یو الله رب العزت کوي د ټولو کارونو تدبیر الله رب العزت کوي نو زما محبوب صلی الله علیه وسلم ته دوته وایي چې رزق څوک ورکوي د اسمان او د ځمکې نه رزق څوک ورکوي اسمان نه رزق د رزق فیصلې دي چې د ده دومره رزق دی د ده دومره دی دویم مطلب دا دی چې د اسمان نه اوبه راورېږي او هغه ځمکې ته ځي نو ځمکې نه هغې سره فصل را پیدا کېږي غله پیدا کېږي نو هغه د انسان دپاره رزق دی دا څوک ورکوي د سترګو او د غوږونو اختیار چا سره دی ژوندي نه مړ نه ژوندی څوک پیدا کوي د کارونو تدبیر څوک کوي فسیقولون الله نو دا مشرکان به وموي چې دا کارونه خو الله کوي دا کارونه کولو والا خو د الله ذات دی بل څوک دا کارونه نشي کولی فقل افلا تتقون نو ورته ووایه چې بیا ولې تاسو پرهیزګاري نه اختیاروئ ولې تاسو د شرک نه ځان نه بچ کوئ ولې تاسو د الله نه یریږئ نه بیا خو تقوا اختیار کوئ بیا خو شرک پرېږدئ بیا پرهیزګاري اختیار کوئ چې دا ټول کارونه الله کوي نو بیا الله سره شریکان پسې جوړوئ بیا د الله بعضې صفات مخلوق کې ولې تقسیموئ بیا خو صرف د یو خدای منونکي شئ فذلکم الله ربکم الحق پس دغه صفتونه ولا الله هغه ستاسو رب دی برحق فماذا بعد الحق الا الضلال پس څه دي وروستو د حق نه سوا د ګمراهۍ نه چې یو سړی توحید پرېږدي
او شرک طرف ته ځي نو گویا که د حق پرېښودو ګمراهۍ طرف ته لاړ یو سړی خالق پرېږدي او مخلوق نه غواړي نو د حق پرېښودو د ګمراهۍ طرف ته لاړ فانا تصرفون چرته اړولی کېږئ چرته تاسو روان یې چې تاسو ته ښه پته ده چې ژوندي کولو والا ذات مړه کولو والا ذات د رزق ورکولو والا ذات د سترګو د غوږونو اختیار الله سره دی د ټولو کارونو تدبیر الله کوي نو بیا چرته روان یې بیا خو د الله حکم ومنئ بیا د الله دین قبول کړئ او بیا د الله وینا ومنئ او بیا د یو خدای منونکي شئ لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د یو خدای منونکي او الله رب العزت قرآن کې بار بار د هغې مثال پیش کړي چې تاسو ملت ابراهیمي مضبوط او کلک ونیسئ چې ابراهیم علیه السلام ولکن کان حنیفا هغه د یو خدای منونکی و ټول باطل دینونه یې پرېښي وو باطل خدایان یې پرېښي وو یو اسلام یې منلی و اسلام یې قبول کړی او د یو خدای منونکی و نو هغه د هغه الله رب العزت منونکی شئ او د هغه الله رب العزت چې کوم غوره او خوښ دین دی هغه دین قبول کړئ بیا چېرته روان یې قل من یرزقکم من السماء والارض او ای زما محبوب صلی الله علیه وسلم څوک دی چې رزق درکوي تاسو ته د اسمانونو نه والارض او د ځمکې نه امن یملک السمع آیا څوک دی چې اختیار لري د غوږونو والابصار او د سترګو ومن یخرج الحی من المیت او څوک دی چې راوباسي ژوندی د مړ نه ویخرج المیت من الحی او راوباسي مړ د ژوندي نه ومن یدبر الامر او څوک دی چې تدبیر کوي د ټولو کارونو فسیقولون الله زر ده چې دوی به وایي چې الله رب العزت دی فقل او یا زما محبوب صلی الله علیه وسلم افلا تتقون آیا پس پرهیزګاري نه اختیاروئ الله نه یریږئ نه شرک نه ځان نه بچ کوئ فذلکم الله ربکم الحق پس دغه صفتونو والا الله رب العزت ستاسو رب دی الحق برحق رب دی فماذا بعد الحق پس څه دي رستو د حق نه الا الضلال سوا د ګمراهۍ نه چې یو سړی حق پرېږدي نو دی به ګمراهۍ کې داخلېږي فانا تصرفون پس چرته اړولی کېږئ تاسو او چرته روان یې